محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل باب شروع شو. باب بیان غلظ تحریم شهادت زور. دروغ و گواهی ورکولو شدید حرمت بیان. د دروغ او د گواهی ورکولو ډیر سخت حراموالی بیانی. دروغ خاصم دروغ دی او حرام دی، او چې بیا لا سړی د دروغ او گواهی ورکوي، د دروغ او گواهی ورکوي، دا زمونږ په دین او شریعت کې ډیر زیات سخت حرام دی. الله جل جلاله سورة حج کې مونږ ته ویلي دي، فرمایلی دي چې دروغ خبرې کولو نه ځان بچ کړئ، دروغ خبرې کولو نه ځان بچ کړئ. قال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واجتنبوا قول الزور. او تاسو ځان وساتئ د دروغ خبرونو. الله تعالی وی او تاسو ځان وساتئ د دروغ خبرونو. صحابی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر منځو کو، د منځ نه فارغېدو نه بعد نبی علیہ السلام خپل مصلی باندې ودرېده، قوم ته مخ کو. دته هنګامي بیان وی، یو اهتمامي بیانی، مخکې نه اهتمام شوی، غش ورده پاره شوی چې خبره وکیږي، بیان وکیږي، ورځ والا ټاکلی شوی. او یو هنګامي بیانی، هنګامي بیان دی ته وایي چې خبره مخې ته راشي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام وارث فوری طور باندې قوم ته رامخ کړي او په مصلی باندې ودرېږي او څه خبره وفرمایي. دا شته دی هنګامي بیان. وی فرمایل وی د دروغ و گواهی الله سره د شرک کولو برابر ګناه. د دروغ و گواهی د شرک بالله سره، الله سره د شریک د جوړولو د ګناه سره برابر ده. دروغ و گواهی د شرک سره برابر ګناه ده. دا خبره درې ځل دوهراو. او بیا یې د قرآن شریف دا آیت تلاوت فرمایلو، فاجتنبوا الرجس من الاوثان. د بوتانو د پلیتۍ نه ځان بچ کئ. واجتنبوا قول الزور. او د دروغو گواهی نه ځان بچ کئ. حنفاء لله. هم یو الله تمایل شي، یو مخیص شي، د الله شي، غیر مشرکین به، د هغه سره څوک شریک مه جوړوئ. او په حدیث کې د دروغ و گواهی دا کبیره ګناهونو کې شمار شوی ده. کبیره لوی غټي ګناه ته وایي چې بې توبې نه معاف کیږي، بې توبې نه معاف کیږي. او کبیره غټه ګناه چې یو بنده د ځان سره قبر ته یوړله، که نور ګناهونه نم وي، دا یوه غټه ګناه، کبیره ګناه د جهنم ته د بوتلو دپاره ډیره. نو د دروغ و گواهی په کبیره ګناهونو کې ده او د شرک سره برابره ګناه د نبی علیہ السلام فرمایي. ګڼ شمیر احادیثو کې د دې مذمت راغلی دی چې دا د انجام په اعتبار سره ډېر خطرناک کار دی د دروغ گواهی ورکول.
بیا یو بل آیت پیش کړی دی د دروغو د گواهی په حق لا چې د دروغو د گواهی کولو نه ځان بچ کړي. وی چې د کم سیز تحقیق درته حاصل نی نو هغه سیز پسې لګما هغه پسې ورپسې کېږما. الله جل جلاله فرمایلی دی وقال الله تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم. الله وی هغه سیز پسې کېږما چې د کم تا علم نی. خلاصه د دې آیت دا ده چې بغیر تحقیقا نه خبرو کی او نه بغیر تحقیقا پچا باندې تور ورو تړي الزام پچاو نه تړي او که کوم خبره خلینو باسي دا خبره ډېر اثر لري د ښې خبرې خاص لري او د بد خبرې بد اثري. تاسو په الله باور وکړئ چې یو په مجلس کې خبره ده کنه یو چې سړی ځان له ناستي ځان له او ځان سره د الله پاک نامې اخلي ذکر کوي تلاوت کوي نو دا ښه الفاظ چې دي دا ښه گفت د چې د سره خوا کې څوک شتم نو د خولې نه وځي دا په دې فضا کې او په دې هوا کې تحلیل کېږي مکس کېږي خورېږي نو د دې په ټوله معاشره باندې ښه اثري او بدې خبرې چې سړی ځان سره کوي لګیای دا هم په دې فضا کې تحلیل کېږي او د دې بد اثري. بس د ښې خبرې مثال د خوشبویۍ په شانت دی. خوشبویي لګول یو کسي او محسوسیږي ټول جماعت ته ټول صف ته ټول حجرې ته ټول دفتر او د بدې خبرې مثال د ګناه د خبرې مثال د مردارې په شانت دی. مردار خر پروت یو ځای کی او وګمه د ډوزه څومره ځایونو کې خوري. الله جل جلاله د خبرو په حق لا مونږه پابند کوي نو مونږ ته وایي سړی بنی آدم چې کومه خبرم کوي نو دا فرښته لیکي او د خدای د قرآن ټکی دی وقال الله تعالی ما يلفظ من قول انسان چې کوم لفظ وای الا لديه رقیب عتید دې سره خوا کی او نگران فرښتې لیکي. مونږ وایو چې بس د جبه خبره ده کنه د جبه خبره ده سړی خبره کوي هغه لیکل کېږي او بد خبره کوي هغه لیکل کېږي د دواړو با بدله ملاويږي قیامت کې. بیا همدا وجه ده چې د کم سړی دا خیال نه چې زما د دم او د قدم به ما سره حساب کېږي دلته خو دم او قدم دواړه په حساب دي کنه. دم خبره ته وای او قدم یو کار پسې تلو ته وای دا دواړه په حساب دي نو چې یو سړی یقین کمزورې او هغه وې زمړه په خبرو سکیږي دا خو ته خبره وا نو دې چې د قیامت په ورځ باندې د تکله عمل نامه ملو شي نو دی با الته ویرو کی ویر دا مخسر بازار نو شو کوي او ځان لبد اثر په سکون او په سپېړو وې دا مخ ویر بو کی دی به وای چې دا څنګه رجستر دی خو زما د ژوند یو خبرم نه د پرېخي لیکلې ده ما لهذا الكتاب دا څنګه رجستر دی چې دی خو یو خبرم نه د پرېخي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة دی خو نو وړه خبره پرېخې ده او نه غټه خبره پرېخې ده چې مونږه کمې ته دنیا کې وړه ویله مونږ وایو داسې کنه مړه دا خو څه ده معمولي خبره حالان کې هغه د انجام په اعتبار سره ډېره لویه خبره لکه یو خبره قرآن مجید ویلی دي وای څوک چې د شرک خبره وکړي د شرک خبره څنګه
یاره جي په لاس مې ننکی و او د فلاني بابا زیارت له لاړم هغه ځای نه مې خټې راواخیستې او دا مې په هغه دانه ومږلې هغې سره ښه شو. یا څوک چاته د خدای زوی د خدای لور وایي، لکه عزیر علیه السلام ته یهودیانو د خدای زوی ویلو، عیسی علیه السلام ته عیسایانو د خدای زوی ویلو، ملائکو ته د مکې مشرکانو د خدای لوریانې ویلو. نو د دې په باره کې الله پاک فرمایلی دي تکاد السماوات یتفطرن، قریبه ده چې اسمان د دې خبرې نه پړق پړق وچوي. او مخ د ځمکه ګوره دا انسان به د اسمان په حقله څومره وړوکی، اسمان نه چې دی وړوکی انسان ته ګوره دی به میږي نه هم زیات وړوکی. او د چې دا خبره د شرک د خولې نه وویسته وایي د دې دومره خراب اثر دی د دې اسمان لا د چودو خدای ټیم د قیامت ورځ نوې مقرر کړی نو دی به اوس پړق پړق چودې راغورځېدلی، دا غرونه به ټول ریزه ریزه شوي. دا دومره خطرناکه خبره. نو د خبرې په حقله چې د زبان نه سم وباسو نو هغه قیامت کې به د دې بدل ملاویږي. او چې بیا د دروغو ګواهي وي الله جل جلاله دې ته مونږ وساتي. سورۃ فجر 14 آیت پیش کړی دی. بیا وایي ستاسو رب تاسو ته مورچه کې دی. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایلی دی ان ربک لبالمرصاد، یقینا ستاسو رب په مورچه کې دی. مرصاد او مرصد عربي زبان کې عربي ډکشنری کې انتظار ته وایي. او بیا داسې اوچات ځای وي که نه او هغه ځای کې یو مورچه جوړه شوي چې د لرې لرې ځای پورې نظر پې لګي او خلک کتی شي، لکه د سپایان فوجیان داسې اوچت ځای باندې یو مورچه جوړه کړي که نه چې غیر چاپېره دوربین هم ورسره یي، خلک د هغې نقل و حرکت کتی شي. نو دغه اوچت ځای باندې چې کوم ځای جوړي که نه کومه مورچه دې ته عربی کې مرصد او مرصاد وایي. نو مطلب دا دی چې الله جل جلاله د بندگانو خبرې او کارونه د دې نگرانی کوي باقاعده. دا څومره انسانیت دی که نه، څومره انسانیت دی چې دی خوځي او که ساکن دی د ده حرکت او سکون، بیا دا حرکت د ښې دپاره دی او دا سکون او که د بدې دپاره دی، ځکه الله خو د نیتونو د زړونو نه خبر دی، دا ټول ورته معلومه دي. نو چې معلومه دي د هغې مطابق به بیا جزا او سزا ملاوي، جزا او سزا به هغه شان دي ملاوي. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ټول خپل فضل سره د زبان د لغزشونو نه او خصوصا د دروغو ګواهۍ نه دې الله مونږ وساتي. یا